إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله رب العالمين أحكم الحاكمين د ټولو بادشاهانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې هغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې سکی سوخ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي د الله رب العالمین اسلوک تاسو او پښتنه نشي کولای خدا الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیاء دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد نه الله رب العالمین تاسو او پښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دې تاسو دې پښتنه مطلب دا نه دی چې موږ په دنیا کې کم کار کوو الله رب العالمین ته پته نشته نه بلکې الله رب العالمین ته پته شته خود الله رب العالمین دا تاسو پښتنه د دې د وجنه کوي چې دا انسان سبا د خپل اعمالو نه منکر نشي ځکه الله رب العالمین قران کې فرمایي چې کله مشرک بنده د الله مخ ته ودرول شي او الله دې تاسو کې چې دا شرک دی ولې کړو هغه به ته وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله موږ په دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه کړی شرک کړی دی خو منکر شه د خپل اعمالو نه نو الله رب العالمین باغ کرامن کاتبین چې الله مقرر کړی دي هغه ته وایي چې راوړه د عمل نامه د رجستر چې د په دې دنیا کې کم عملونه کړی دي هغه رجستر به چې مخ ته کې خوستل شي دا به خپل اعمال لکه د ویډیو غونډه وګوري چې دا عمل پلانی ځکه پلانی ټیم کې پلانی سړی سره دا ما کړیو دا نیک عمل دی او دا بد عمل دی د وجنه الله رب العالمین زما محترمو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګلو هغه مونږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله رب العالمین وحدانیت طریقې راته خودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته خودلې په هغه باندې عمل کول سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلول شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته خودلې چې دا غینه په اجتناب سره موږ د الله د جهنم او د الله د قهر نه بچ کیږو زما محترمو الله رب العالمین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته مبعوث کړو په دې دنیا کې داسې حالاتو چې هغه حالات د بیانولو نه دي ولی هر انسان خپل باچاهي وا خپل مشري وا چې سبې زړه غوښتو هغه کار وای کولو که هغه سمو که هغه غلطو که هغه صحیح او که هغه د انسان زړه منل او کنه به منل دي خلکو به هغه کارونه کول الله رب العالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه تور تم زمانہ کې راولېګلو او دې خبره د پاره چې اے پیغمبره ته دا انسانان د دې خبرې نه خبر کا
چې تاسو الله رب العالمین دی دنیا کې پیدا کړی نو دا دنیا ستاسو د پاره د عمل د کوشش د مهنت زیاده تاسو چې کم کار په دې دنیا کې کوئ کم عمل په دې دنیا کې کوئ کم معاملات چې په دې دنیا کې کوئ چا سره ښه عمل کوئ چا سره بد عمل کوئ د دې ټولو په باره کې به تاسو نه امتحان اخیستی کېږي تاسو نه به تپوس کېږي هغه امتحاني مرکز کوم ځای دی هغه الله رب العالمین موږ ته قبر جوړ کړی دی چې ای انسانانو تاسو په دې دنیا کې 50 کاله 80 کاله 80 کاله 100 کاله څومره عمر هم چې تیر کو په دې قبر کې به تاسو نه د هغې پوښتنه او تپوس کېږي هغه په کوم شکل کېږي هغه ټولې پوښتنې الله رب العالمین 3 سوالونو کې راجمع کړي دي هغه 3 سوالونه کم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مؤمن بنده قبر کې کېښودلی شي او دا خپل خپلوان په هغې باندې خوره واړوي او لاړ شي دا انسان ته دې مړي ته الله رب العالمین د دې انسانانو د خپو کشارې ورته اوري اوس دلته خبره دا ده چې مړي اوري او که نه اوري کوم ځای چې مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی دی هغه ځای کې اوري او نور ځایونو کې نه اوري لنډه اوږده خبره زما محترمو ځکه په دې باندې بعضې خلک دا دلیل نیسي چې ګوره مونږ هم دې باباګانو ته ځو دې قبرونو ته ځو مونږ غواړو مونږ دا وایو چې زمونږ سفارش الله ته وکړه ولې هلته یې تاسو منئ دلته یې نه منئ نو مونږ جواب دا ورکوو چې دا ځای مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کړی دی هغه مونږ ته بیان کړی دی تاسو چې کوم ځای له ورځئ هغه ځای پیغمبر مونږ ته نه دی بیان کړی او نه په احادیثو کې ثابت دی تاسو هسې ځان ستړی کوئ او مونږ په د پیغمبر په احادیثو باندې عمل کوو دویم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر نه فارغ شو او هغه اویا کسان چې په هغې کې 40 که 50 سرداران د قریش مړه شوي وو مرداران شوي وو هغه ټول یې راواغسته او په یو کوهي کې وغورځول قلیب بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته لاړو نصیحت یې ورته وکړو که چېرته تاسو په ژوندانه زما خبره منلی وی اوس به تاسو کامیاب وي او دلته په دې کنده کې به نه وی غورځېدلی عمر رضی الله عنه ورته وفرمایه چې دا الله رسول دا خو مړه دي دا خو نه اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمر ستا نه دغه ځای کې ښه اوري ته به داسې اورېدل نه کوې لکه څومره چې دیو ښه اوري دا 2 ځایونو کې حدیثو کې ثابت دي چې مړي اوري د دې نه علاوه په بل هیڅ ځای کې د مړي اورېدل ثابت نشته دی زما محترمو چې کله انسان قبر کې کېښودلی شي نو 2 استادان ولا راشي نکیر منکر حدیث کې راځي چې کله انسان مؤمن وي مسلمان وي د دې استادانو شکلونه الله رب العالمین دومره ښایسته کړي وي خو چې کله دغه مؤمن دغه انسان چې کوم په دې قبر کې پروت دی دا کافر وي منافق وي فاسق وي که هر څه وي الله رب العالمین د دې استادانو دا شکلونه داسې تک تور او بد شکله کړي چې دا انسان دیو ته ګوري نو یریږي ترې نه بیا تپوس ترې نه څه کوي تپوس ترې نه دا کوي من ربک ما دینک من نبیک ستا دین ستا رب او د دې سړي په باره کې ته څه وی چې کوم تا ته لېږلی شوی نو که چېرته موږ صحیح عمل کړی وي د رب عبادت هم کړی وي د رب بندګي هم کړې وي هلته به ووایو چې ربي الله او که چېرته ایمان هم راوړی وي اسلام هم قبول کړی وي د اسلام اراکین د ایمان ارکان هغه هم په خپل زندګۍ کې راوړي وي هلته به ووایو چې دین یې الاسلام او که چېرته امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به د دې انسانانو نه 2 تپوسونه کوي هغه دا چې ماذا کنتم تعبدون تاسو به دنیا کې د چا عبادت کولو دویم تپوس ماذا اجبتم المرسلین کم پیغمبر چې ما ته لېږلی او د هغې پیغمبر هم څومره خبره منلې ده که په دې دنیا کې موږ د دې پیغمبر په لاره روان یو د دې خبره منلې وي هلته به ووایو چې دا هغه سړی دی چې الله زموږ د کامیابۍ او زموږ د فلاح دپاره زموږ د اصلاح دپاره رالېږلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
زما محترمو دا قبر دومره سخترین ځای دی چې کله دا سوالونه مونږ وکړل جواب هم صحیح ورکو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العالمین با ملائکه ته وایي چې دې انسان ته د جنت کړکۍ کلاوه کوي د جنت بستر ورته واچوي او دې ته د جنت هغه ځای د جهنم هغه ځای وښایي چې دا ستا ځای دې ځای کې به ته سوځېدلې خو که چېرته تا ایمان او اسلام دې نو قبول کړی د دې سوالونو جوابونه دې صحیح نو کړي اوس تعالی الله رب العالمین دې ځای ته ویستې او جنت ته واچولې او کوم انسان چې فاسق وي کافر وي منافق وي هغه چې جواب ورکړي ها لا ادري نو الله رب العالمین وایي دې ته د جهنم بستر واچوي او د جهنم هغه ګرمایش کړکۍ ورته راکولاوه کوي او د جنت کې ورته ځای وښایي چې دا جنت ستا ځای خو تا دنیا کې د پیغمبر خبره نه ومنلې ستا دغه ځای مقدر دی عثمان رضی الله عنه امیر المؤمنین به چې کله قبر ته ودرېدلو سخت به وجړل او فرمایي صحابه به تاسو کو چې امیر المؤمنین ولی جاړي هغه ورته ویلي چې تا ته د جنت تذکرہ کیږي د جهنم تذکرہ کیږي نور خبرې ته بیانېږي نه جاړي خو چې دلته ودرېږي نو په جړا شي هغه ورته فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې دا قبر اولنې منزل د منازل د آخرت نه دی چې په دې کې انسان کامیاب شو پاس شو وای نور مخکې هر څه آسان دی وای خو چې دې کې انسان ورخته او پاس نشو په دې امتحان کې د دې استادانو په جواب کې سوال په جواب کې نو مخې ته بیا اسانتیا نشته مخې ته بیا ټوله سختی ده نو ځکه وای دې جاړم وای زما محترم نن سبا مونږ ته دا خبرې بیانېږي خو مونږ څه کوو مونږ د دې قبر نه انکار کوو د دې قبر د عذابونو نه انکار کوو د دې قبر د اثبات نه انکار کوو چې نه دا خبرې اسې دروغ دي او دا داسې دي او دا هغسې دي هغه لا پرېږده نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبر عذاب مونږ ته په مغیباتو کې شمارلی دی تر دې پورې راته فرمایلی دي چې تاسو د دې قبر هغه سختی او هغه आवाज نه اورئ کم یو چې زه اورم که چېرته تاسو دغه خبره واورېدله تاسو به خپل مړي په دې قبر کې خښ نه کوئ کنې نو ما به الله رب العالمین دا دعا کړې وې دا به مې سوال کړی وې چې تاسو ته د دې قبر دا عذاب او دا سختی دا تاسو ته واورئ او تاسو ته وښئ خو زما دا خدشه ده چې تاسو دا واورېدل نو تاسو به مړي خښول پرېږدوئ وګورئ د دې حدیث ته دغه خبره معلومیږي چې دا عذابونه دا به مغیباتو کې دي مونږ ته پته نشته دی مونږ څه کوو مونږ په دې سوشل میډیا باندې د قبر کې تصویر ورکو دا وګورئ قبر کې اور راووتو دا قبر کې لړم راووتو دا قبر کې مار راووتو دا قبر کې دا راووتو دا قبر دا ټول اسې غلطې خبرې دي چې پیغمبر مونږ ته ویلي دي چې نه اورول کېږي نه ښودلی کېږي او مونږ د ځان نه چې کوم دی نو دا کوو دا الټه زمونږ دپاره د ګناه او د عذاب سبب دی زما محترمو د دې خبرې نه ځان ساتل پکار دي او مونږ سادهګان څه کوو مونږ چې هغه ته وګورو نو کله لایک ورکو کله شیر کو کله دا وکړو کله هغه وکړو د دې خبرې نه ځان ساتل پکار دی زما محترمو دا ولې دا د دې د وجې نه چې زمونږ کې ناپوهي ده مونږ ته دا خبرې چا بیان کړې نه دي دا د قبر سختی شته ذکر الله رب العالمین مونږ ته په قرآن کې خپله فرمایي چې په قبر کې به عذاب ورکولی کېږي لکه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا عذاب قبر دا به پیش کېږي صبی او بیګایي فرعونیانو ته او ته به ویل کېږي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دې سخت عذاب ته تاسو ورننوځئ دا کله د قیامت نه مخکې النار يعرضون عليها پیش کېږي په دې باندې د قیامت د ورځې نه مخکې نو کوم عذاب دی فرعون خو مړ دی د هغې آل خو مړه دي خو دا عذاب د مراد کوم عذاب دی دا د قبر عذاب دی زما محترمو تاسو ته پته شته تاسو لیدلی دی هغه عذاب نم دی لیدلی خو دغه ټول چې دی نو دا مونږ ته پیغمبر په څه کې حساب کړی دی په مغیباتو کې حساب کړی دی
پکار دادي چې موږ د دې خبرو نه ځان وساتو او دې قبر د لپاره تیاری وکړو چې کوم اعمال هغه موږ نه کیږي چې موږ هغه د لپاره ځان تیار وساتو ځان برابر کو چې الله رب العالمین موږ د دې عذاب قبر نه وساتي اوس کوم اعمال دي چې په دې باندې موږ بچ کیږو او کوم اعمال دي چې په دې باندې موږ په دې کې مسلط کیږو زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو ورځ قبرستان باندې روانو یو دو قبرونو نه و اوازونه راتل ځکه ما خو تاسو مخکې ویلې چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قبر عذاب هغه اورولو هغه په پویدلو هغه ته دا معجزه ورکړی و خو زمون انسانانو ته دا معجزه دا خبره نشته ده مونږ ته ویلې دي چې دا د مغیباتو نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم شنه لختر واغسته په منځ نیمه کړه نیمه په یو خبر باندې ولګو نیمه په بل چې د دې ونی تر اوچېدو پورې الله رب العالمین با د دې خلکو نه مدا عذاب سپک کی وي صحابه فرمایل چې کوم عمل دیو کړو چې په دې عذاب مبتلا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا اعمال وتوخذ یو عمل دا چې دا یو انسان چغلی کون کې دی نمیمه یو خبر اوري بلته بل خبر اوري بلته او د دې دوه خپل منځ کې جنگي د دې خپل منځ کې زړه بدای او وسوسه پیدا کوي چې یاره دا سره ما باندې دا خبرې کوي دا څه کوي نن سبا خو زموږ عادت ده چې موږ خو تحقیق نه کوو موږ تاسو نه کوو بس یو طرف خبره اورو او په سم دستی په هغه باندې عمل کوو چې او ته به خدای بزرگ زویر علی ولی هغه دروغ وای ولی هغه نه ته خو تاسو کا ته خو تحقیق وکا چې یاره پیغمبر مونږ ته په دې حق له باندې څه فرمایلی دي یاره دا انسان چې کم ماته دا خبره راوړي آیا دا په دې کې رښتونه دی او کنه آیا په دې کې څومره صادق دی لیکن مونږ سم دستی هغه خبره څه کوو منو دغه انسان دا وړو والا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو قبر والا په دې عذاب په دې ګناه کې مبتلا و ځکه الله رب العالمین قبر کې عذاب ورکړي دویم قبر والا څه کول وای دا چې وو خپل امتیازونه به ځان نه ساتلو څنګه چې کله به امتیاز کولی دا غو امتیاز داري به د په کپړو باندې د په خپو باندې د په دغه باندې بلګیدلو د به دا غي نه ځان نه بچ کولو لکه نن سبا تاسو وګورئ زمونږ د باترومونه پاخه دي په دې کې چې سره امتیاز کوي نو دا داري تیزې باندې راځي په دې کپړو باندې ورځيږي مونږ ته د هغه اس پروا نشته ده خو لیکن چې د دې ځان نه ساتو نو د قبر په عذاب کې مبتلا کیږي یا بعضی خلک داسې دي چې بهر وځي بهر په خوره باندې ناشتي هغه داري د انسان په دې کپړو باندې ورځيږي نو په دې وجه باندې د انسان د قبر په عذاب کې مبتلا کیږي نور زما محترم او غیبت ته چغلی دا پچا باندې بهتان لګول دي دا ټول داسي ګناهونه دي چې انسان د قبر عذاب باندې مبتلا کیږي خو اوس کم اعمال دي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې دي چې موږ دا غینه د قبر په عذاب کې بچ کیږو هغه اعمال دي زما محترمو اولنې چې ایمان په الله رب العالمین باندې انسان راوړي ایمان او توحید دا داسې عمل دی چې انسان د هر قسم ګناهونو نه د هر قسم عذاب نه د هر قسم سختی نه الله رب العالمین دا انسان څخه بچ کړي ولی یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا الله رسوله زه اول ایمان راوړم او که زه جهاد ته لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ایمان راوړه کلمه د شهادت وایا بیا جهاد ته لاړ شه چې کلمه د شهادت او جهاد ته لاړو شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل قليلا واجر كثيرا لږ عمل یو کو اجر او ثواب ډیر واغستو مونږ خو کلمه ګو مسلمانان یو کلمه ویل ده خو زمونږ کې هغه اعمال زمونږ هغه معاملات زمونږ هغه کارونه هغه د ایمان سره منافي دي هغه د ایمان تقاضا نه کوي هغه دا نه وایي چې دا انسان چې شه دی مؤمن دی ځان په
خوله باندې ویلو باندې کار نه کېږي زما محترمو. انسان په هغې باندې بچ کېږي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان کلمه د شهادت وایي الله رب العالمین به د اور نه بچ کوي. خو چې کم ګناهونه، کم بد اعمال، کم غلط کارونه مونږ کړي دي د هغې سزا به مونږ په جهنم کې سکو، هغې نه وروسته بیا جنت ته راځو. زما محترمو د دې عذاب ته د ټینګې څوک دي؟ انسان نه دا په زړه کې نه راولي چې زه خو عذاب دی وبه څه کم بیا به جنت ته خواصم هم ځم که نه. دې خبرې ته سوچ وکئ چې دې عذاب ته به د ټینګې څوکي. ځکه دا د دنیا اور تاسو وګورئ، دې ته یو منټ له څوک لاس نیولی شي نه. د جهنم اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا د اور نه 80 چنده زیات دی. تاسو خپل سوچ وکئ چې دې کمتر اور ته مونږ ځان نشو ټینګولی نو هغې ته به څه ځان ټینګو. دویم زما محترمو، دویم عمل چې د قبر د عذاب نه انسان بچ کېږي هغه تقوا ده. ځان کې تقوا پیدا کول پکار دي. یو صحابي راغی عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې د الله رسول ای امیر المؤمنین دا تقوا څه شی ده؟ هغه ورته ته کله کوم داسې لار باندې تللی چې ازغي وي، غني وي، بوټي وي؟ هغه ویل او وایي څه شی کې؟ وایي خپل جامې راغونډومه چې د بوټو د ازغو کې ونه نښلي. ویم دغه تقوا ده چې انسان ژوند تیری، معاملات کوي، د ګناهونو نه ځان څه کوي؟ بچ وساتي، د بدو اعمالو نه ځان بچ وساتي. دغه تقوا ده. او ټولو کې لویه خبره زما محترمو چې د قبر د عذاب نه انسان بچ کېږي هغه څه شی دی؟ هغه دعا ده. الله رب العالمین نه هر وخت دعا غوښتل دي چې کله دا آیاتونه نازل شو چې یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدستي دا دعا په خپل مانځه کې شروع کړه چې اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. یا الله موږ د عذاب قبر نه ستانه پناه غواړو. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دا الله رسول په قبر کې به عذاب وي. او چې او قبر کې الله رب العالمین ډېر سخترین عذاب تیار کړی دی. خو بیا د هغې عذابونو نشاندهي موږ ته پیغمبر کړې ده. خو دا موږ چې د ځان نه مخې ته راوړو دا شی غلط دی. زما محترم هغه عذابونه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې په قبر کې به څنګه عذاب وي. څوک چې منځونه کوي، څوک چې د الله رب العالمین تابعداري او اطاعت نه کوي، وی الله رب العالمین یو اجتهاد د په سر باندې مقرر کړي، و یو ټک چې ورکړي وی هغه داسې اوچت شي او داسې چغه ووایي چې انسانانو نه علاوه او د پیریانو نه علاوه په دنیا کې هر شی اوري. تاسو وګورئ د دې یو مثال ورکوټه به درکم تاسو په پوه شئ. دا زمینداران په دې خبره باندې ښه پوهېږي د چا چې کور کې دا غویان او میخې دي که نه، و چې کله کومه غوا میخه پی بند کړي نو دا خلک څه کوي؟ وایي راځه پلانی بابا چې کوم دی هغه ډېر رسېدلی بابا دی هغې لی وړو. وایي چې هغې لی بوځي وایي چې دا میخه هلته ودرېږي نو الله رب العالمین وایي هلته هغې له عذاب ورکوي. هغه چغه وایي چې چغه وایي د چغې سره د دې میخې نه چې کوم دی نو هر څه وار پار خطا کړي هغه پی را شروع شي. وایي وګوره ما تا ته نه ویلې څومره رسېدلی پیر دی. وایي پی بند کړي و که نه، کلاو شو که نه. ولې دا هغه سختي او هغه عذاب د قبر والا ته میلاویږي، د هغې چغه، د هغې سختي، هغه انسان او د پیریانو نه علاوه هر شی اوري. تر دې پورې ځناوران نو ګوره د هغې وایي هر څه کلاو شي. نو مونږ بیا څه وایو؟ او دا خو رسېدلی پیر دی. وایي دا خو هر څه باندې پوهه دی. دا خلک هسې وایي چې باباګان څه نشي کولی، پیران څه نشي کولی، دا څه نشي کولی. نه، بلکې دا د شیطان وسوسه ده. دلته ولا عذاب ورکولی کېږي. زما محترمو د دې اعمالو طرف ته توجه پکار دی. د بدو اعمالو نه ځان ساتل پکار دی. هغه اعمالو نه چې په هغې باندې مونږ ته قبر عذاب میلاویږي د هغې نه ځان بچ کول پکار دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې هغه اعمال واخلي مونږ نه چې د جنت ته د تلو ذریعه وي او د قبر د عذاب نه د بچ کېدو ذریعه وي.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زما محترمو، د قبر عذابنا او د هغه اعمال چې د هغه د عذاب نه انسان بچ کیږي، په هغه کې یو عمل هغه استقامت دی. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو صحابي وتراغه چې د الله رسول ایمان خو مې راوړو، څه چلو کوم؟ په دې ایمان باندې مضبوطواله اختیار کا، استقامت اختیار کا. هغه څه شه دی؟ لکه نن سبا تاسو وګورئ، فتنو دور دی، فتنې زیاتې دي. لکه د کعب ابن مالک رضی الله عنه چې کله هغه د تبوک د غزا نه پاتې شوی، هغه ته باندې چې کله سختی رااله تپوس یې وشو، نو الله رب العالمین څخه جواب نو را لېږلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خلق د هغې سره د خبرې کولو نه منع کړه. په دې کې عیسایانو چې کوم بادشاه هغه خط راولېږلو، ورته وفرمایل چې راځه، ستا پیغمبر خو تا سره نیکي نه کوي، تا سره ښېګړه نه کوي، راځه زمونږ ته کافر شه، موږ به تاله نیمه باچاهي درکو، عیش و عشرت به دي، مزي به دي، چرچی به دي. کعب رضی الله عنه فرمایي چې وګوره زما دومره کمزور ایمان شو چې اوس کافر ما ته خطونه را لېږي، وای ډېر د غصې نه لاړم، هغه مې وشتولو، هغه خط مې وله په تنور کې وسوځولو. نو وګورئ د دې صحابو هغه ایمانونه مضبوطو، په دې ورکوټې خبره باندې دا ونه شو چې کمزوري شو، ایمان یې پرېښوست او لاړو. نن سبا که چېرته مونږ ته د فتنو په وجه باندې که څوک لږې پیسې راکوي، مونږ د ایمان نه هم تېرېږو چې پیسې مې پکار دي. ولې؟ یو خو هسې مهنګایي ده، یو خو هسې مصیبتونه ډېر دي، تکلیفونه ډېر دي. ځکه حدیث کې راځي داسې فتنې به راشي لکه د شپې تورتم په شانتي، یبیع دینه بعرض من الدنیا. انسان به د خپل دین په لږو پیسو په وجه باندې به خرڅوي. خو دغه صحابه غوندې ایمان او استقامت پکار دی چې کم از کم چې کافر زمونږ باندې څه اټیک نشي کولی، په مونږ باندې راتګ نشي کولی، چې زمونږ دا ایمان او زمونږ دا عقیده او زمونږ دا مسلک زمونږ نه برباد نه کړي. په دې باندې صرف چې کوم دی نو دغه پکار دی. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې موږ د قبر د عذاب نه بچ کړي، او الله رب العالمین دې سختۍ نه دې موږ وساتي، او جنت دې زموږ مقدر وګرځي. په آخره کې یو خبره کوم چې په دې 21 او 22 نومبر باندې زموږ د شورا علماء اهل حدیث اجتماع ده په امام بخاری مدرسه کې معهد کې په سوکنو کې 2 ورځې کانفرنس ته علما به راځي، د احادیثو او د ختم نبوت په باره کې بیانونه کوي. تاسو ټولو نه دا درخواست دی چې په هغې اجتماع کې شرکت وکړئ. د غرمې د 21 تاریخ د نومبر نه د غرمې 2 بجو نه به شروع کېږي، د زیارت ورځ راځي زما په خیال، او د 22 د نومبر غرمې ته به ختمېږي، دا 2 ورځې به جاري وي. تاسو نه دا
درخواست دی چې خپل د ایمان د تازه کولو لپاره په دې اجتماع کې په دې کانفرنس کې شرکت وکړي. الله رب العالمین زموږ ایمانونه تازه کړي او الله رب العالمین هغه اعمال موږ نه واخلي چې هغه د جنت د تلو ذریعہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې ودرېږئ.